د حضرت نوح علی نبینا و علیه الصلاۃ والسلام واقعه ذکر کیږي لګیا دی. نوح علیه السلام وکړو چې زما زوی غرق شو طوفان نوح کې، دعا وکړه. د پلار هغه مینا محبت را بیدار شو د خپل اولاد دپاره. یا الله زما زوی دی، زما اهل دی، تا ما سره وعده کړی چې ستا اهل به محفوظ وي. رب کائنات فرمایل چې دا ستا اهل نه دی، د عمل نیک نه دی، عمل ټیک نه دی، ستا اهل نشي کېږي. یو مسله موږ تاسو ته معلومه شوه چې کله د دین معامله راشي، دینی معامله راشي، نو په دې ځای کې دا کتل کېږي چې یو انسان دیندار دی او کنه دی، او عزت مقام مرتبه دا د دین او د تقوا او د پرهیزګارۍ او د ایمان په بنیاد باندې ملاویږي. نه دا چې یاره د فلانکي کس حسب و نسب څه دی، خاندان قام قبیله څه دی، پلار نیکۍ څوک و، په دې باندې نه، بلکې خپل عمل په بنیاد باندې فیصله کېږي. د حضرت نوح علیه السلام زوی درې زامن نور مو، حام، سام او یاسف، درې زامن ایمان وروړو، مسلمانان شو، د نوح علیه السلام په کشتۍ کې محفوظ شو. او دا بل زوی کنعان د ایمان نه وروړو، چونکه د ناسته ولاړه هغه مشرکینو سره نو دی هم هغوی سره غرق شو. نوح علیه السلام چې دعا وکړه، الله تبارک وتعالی وفرمایل چې دا ستا اهل نه دی، دپاره دعا مه کوه، انه عمل غیر صالح، دا عمل نیک نه دی. او ته مانه د په باره کې تپوس مه کوه، سوال مه کوه، ما نه دعا مه غواړه د په باره کې. زه تا ته نصیحت کوم، دا ځان د جاهلانو نه، ناپوهو خلکو نه ځان مه جوړوه. د الله تبارک وتعالی طرف نه تنبیه ملو شو حضرت نوح علیه السلام ته. اوس په دې آیت مبارکه کې د حضرت نوح علیه السلام جواب ذکر کیږي. او موږ تاسو ته یو دعوت فکر دی، یو موږ تاسو ته یو طرز عمل او طرز زندگی ملاویږي چې کله یو انسان ته دغه کمزوري کوتاهي وښودل شي، نو د هغه جواب څرنګه پکار دی. نوح علیه السلام خپل دی کافر او مشرک زوی د لپاره دعا وکړه. الله تبارک وتعالی په جواب کې تنبیه وفرمایل چې زما محبوب پیغمبر، ته د خپل دغه نافرمان او کافر زوی د لپاره دعا مه کوه، او زه تا ته نصیحت کوم، ځان د ناپوهو خلکو نه مه جوړوه. نو حضرت نوح علیه السلام فورا عاجزی او تواضع سره، انکساری سره د الله تبارک وتعالی په حضور کې دعا کوي چې زما ربه، زه پناه غواړم د هغه څیز نه چې کوم سوال زه کوم او د هغې علم ماته نه وي، او که چېرې ته ماته بخښنه ونه کړي، او که چېرې ته په ما رحم ونه کړي، نو خامخا به زه شم د نقصان موندونکو نه. نو یو دوه قسمه خلک وي، یو متکبرین او یو تواضع والا خلک. نو الله تبارک وتعالی ته خلک ډېر زیات محبوب وي چې کوم خلکو کې عاجزي وي، کوم خلکو کې تواضع وي، کوم خلکو کې انکساري وي، او کوم خلکو کې د خپل د کمزورۍ او د کوتاهۍ د اعتراف ماده پچا کې وي. نو الله تبارک وتعالی داسې خلک خوښوي. کل بني آدم خطاؤون، ټول بني آدم خطاکار دی. دوه جهان سردار مبارک فرمایي وخير الخطاؤون التوابون، بهترین خطاکار هغه دی چې کم توبهګار دی، خطا انسان نه کېږي، لغزش انسان نه کېږي. ځکه الله تبارک وتعالی په انسانانو کې، په فرشتو کې صرف او صرف د اطاعت چې کومه ماده ده، د فرمانبرداري چې کومه ماده ده، دا پکې ایښې ده. ملایکو کې د نافرمانۍ ماده شته دی نه، خواهشات پکې نشته دی، شهوات پکې نشته دی، نفسانی خواهشات پکې نشته، صرف اطاعت. لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. دا الله تبارک وتعالی په اطاعت کې او په عبادت کې لګیا دی. نافرمانی کولی نشي، هغه سره د نفسانی ماده نشته دی، خواهشات او شهوات پکې نشته دی. او بل طرف ته جنات دي چې په هغوی کې شر غالب دی، او شر او فتنه او فساد دا پکې غالب دی. او انسان الله تبارک وتعالی د دې دوه مجموعه پیدا کړې دي چې په انسان کې شهوات او خواهشات او د نفسانی خواهشات دا هم پکې شته، او بل طرف ته په انسان کې د نیکۍ، د تقوادارۍ، د پرهیزګارۍ ماده هم پکې شته. نو چې کله یو انسان مهنت وکړي، مجاهده وکړي، مشقت وکړي، خپل نفسانی خواهشات او شهوات دا د شریعت تابع وګرځي، دا مغلوب کړي، او خپل نفس باندې دین اسلام، شریعت محمدی، شریعت مطهره په خپل نفس باندې غالب کړي، نو دا انسان بیا د فرشتوں نے اوچت د مرتبہ ده. فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دے. علامہ اقبال سے فرمائی. نو د انسان مرتبہ چې کله خپل ځان وپیژني، نو په مخ د ځمکه باندې الله رب العالمین فرمایي ولقد کرمنا بني آدم، بني آدم ته ما ډېر لوی عزت ورکړی دی. نو خیر البریه دغه انسان دی، بهترین مخلوق. خو چې کله دا د خواهشاتو تابع شي، متکبر شي، او نفس پرست او خواهش پرست وګرځي، شهوت پرست وګرځي، نو بیا اولئک هم شر البریه، بدترین مخلوق هم دغه انسان دی. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. رب کائنات په څلور قسمه قسم نبات، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين، څلور قسمونه نبات الله رب العالمین فرمایي لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم،
بهترین دانچه کې بهترین نمونه کې ما دا انسان پیدا کړی دی. خو بیا دغه انسان دی چې کله په ده باندې خواهشات او شهوات او نفس غالب راشي، ثم رددناه اسفل السافلین، د ټول نه لاندې طبقه جهنم ته دغه انسان ځي. نو لهذا کامل خلک هغه دي چې هغوی ته کله د خپل کمزورۍ او د کوتاهۍ احساس وشي نو فورا رجوع الى الله، فورا اعتراف وکړي د خپل کمزورۍ. دا د اولاد آدم خصلت دی. او کم سړی داسې وي چې هغه د خپل غلطي ښکاره کړي نو بیا فورا بحث مباحثه او دلایل ورکول او تکرار کول او حجت پیش کول، یاره دا کار مې ځکه وکړو، ما سره دا دلیل دی او دا دلیل دی او دا دلیل دی. دا د شیطان کار دی. شیطان چې کله ورته وویل شي اسجدوا لآدم، سجده وکړه، فسجدوا، ټولو فرشتو سجده وکړه الا ابلیس، د سجده ونه کړه، ابا، انکار وکړو، واستكبر، تکبر وکړو، وکان من الکافرین، انکار وکړو. نو دا حجت بازی او دلایل بازی کول دا د شیطان کار دی. آدم علیه السلام ته چې کله غلطي سرزد شو فورا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. فورا د خپل د اولاد آدم خصوصیت دا دی چې دی به فورا چې کله د پته ولګي احساس وشي نو خپل کمزوري اعتراف وکړي. حضرت نوح علیه السلام ته الله تبارک وتعالى تنبیه فرمایي، زما محبوب پیغمبر تا د خپل د کافر او مشرک زوی د پاره چې کوم دعا وکړه دا ټیک نه ده، دا ستا اهل نشي کېدی، دا ستا د منصب چې کوم تقاضي دغه مطابق دی نه دی، انه عمل غیر صالح، دا نافرمان دی. نافرمان د پیغمبر وارث نشي کېدی. د پیغمبر وارث هغه انسان وي چې هغه متقی، پرهیزګار، موحد، مؤمن وي. نوح علیه السلام ته فورا احساس شو، قال دوی ربي زما ربا اني اعوذ بك، بشک زه پناه غواړم تانه، ان اسالک چې سوال وکړم د تانه، ما د هغه څه ليس لي به علم چې نشته ما ته دغه علم، والا تغفر لي، او کچره ته بخښنه ونکړي ما ته، وترحمني، او ته په ما رحم ونکړي، اكون من الخاسرین، نشم به زه د نقصان موندونکو نه. فورا د الله تبارک وتعالى طرف ته رجوع فرمایي، د عاجزۍ اظهار فرمایي چې زما ربا ته پناه غواړم ستا د عذاب نه، د دې خبرې نه چې تا نه هغه څه سوال وکړم چې د کوم څه علم ما ته نشته دی. لهذا کچره ته ما ته بخښنه ونکړي او په ما رحم ونکړي نو دوه خبرې معلومیږي. یو مؤمن به همیشه د الله تبارک وتعالى نه د بخشش او د الله د رحم او کرم سوال وکړي. څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل ارشاد فرمایل چې دا ټول انسانان چې څوک جنت ته ځي د الله تبارک وتعالى په فضل، دغه په کرم، دغه په رحم جنت ته ځي. صحابه کرام عرض وکړ چې یا رسول الله تاسو هم د الله په فضل او دغه په کرم او دغه په رحم ارشاد فرمایي او انسان په خپل عمل باندې اگر چې عمل وکړي، عمل د لارې مل دی، خو چې جنت ته ځي نو د الله په فضل او کرم او په رحم باندې. یو مؤمن به همیشه د الله تبارک وتعالى نه دوه څیزونه خاص کر غواړي، یو مغفرت او یو د الله رحم. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. حضرات محدثین کرام فرمایي چې نبی اسلام چې کوم دا مبارک دعا ده چې پدې کې نبی صلی الله علیه وسلم داسې دعا کړې چې ټول ضرورت د انسان د دنیا او د آخرت پدې کې شامل دي. اللهم اغفر لي، یا الله ما ته بخښنه وکړي، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، یا الله ما ته بخښنه وکړي، په ما باندې رحم وکړي او ما سره عافیت ولا معامله وکړي، ما ته هدایت راکړي او ما ته رزق راکړي. نو په دې څلورو جملو کې چې څومره د انسان ضرورت دي هغه پدې کې شامل دي. اللهم اغفر لي، الله دې دوه سجدو په منځ کې خاص کر د نفل موږ چې کله موږ تاسو کینو دا دعا ویل شي اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. د الله تبارک وتعالى نه د بخښنې سوال کول رب کائنات په دعا او په سوال باندې ډېر زیات خوشالي. نو لهذا نوح علیه السلام د الله تبارک وتعالى د سوال وکړو والا تغفر لي وترحمني، کته ته بخښنه ونکړي ما ته او رحم ونکړي په ما. نوح علیه السلام دی اولاد آدم ثانی ورته ویل شي. د آدم علیه السلام نه بعد چې د کم طوفان نوح کې د انسانیت عذاب راغی ټول ختم شو او چې کوم نسل اوچلیدو دا ټول انسانیت د نسل دویم آدم ثانی نوح علیه السلام ته ویل شي. دومره اول العزم پیغمبرانو کې عظیم پیغمبر دی، 1050 سال عمر دی، 900 کال د الله د توحید دعوت چلولې دی، خو دغه باوجود د رب کائنات د مغفرت او د رحمت محتاج دی. الله الا تغفر لي وترحمني، کته په ما ته بخښنه ونکړي او کته په ما رحم ونکړي نو زما د نقصان موندونکو نه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.